چې یو بندا او یو مسلمان الہ العالمین تا قربت او نزدېکت دا څنګه حاصلولی شي؟ دا د زمونږ او د ستاسو د زندګۍ د ټولو نه اول او د ټولو نه اهم مقصد دی. هر یو بندا دا غواړي چې زه الہ العالمین تا قریب شم، رب لا یزال سرا ما نزدېکت حاصل شي، الہ العالمین سره زما قربت حاصل شي. او دا د زما او د ستاسو د ژوند یو اهمه خبره ده چې انسان پیدا دی دې لپاره چې هغه به په خپل ژوند کې د ټولو نه اول کوشش دا کا چې الہ العالمین سره چې په هر طریقه باندې چې د الہ العالمین سره نزدېکت او قربت حاصل کا. کله چې انسان ته د رب لا یزال قربت حاصل شو، د رب لا یزال نزدېکت ورته حاصل شو، د زندګۍ چې کوم مقصد دی او دا انسان په دنیا کې کوم سیز د پاره پیدا شوی دی هغه سیز دغه انسان ته حاصل شو. اوس یو انسان با په کوم شیو باندې الہ العالمین ته قریب شي، په کوم سیزونو باندې یو انسان با الہ العالمین تا نزدې شي. نن دا سیزونه زده کړئ. ګورئ دا یاد لرئ په انسان کې د انسان په بدن کې 15 اهم اندامونه دي چې هغې ته حواس خمسم ویل کېږي، خو یو هغې سره سره شرمګاه هم ده